مدینه منوره تزم خدایا مدینه منوره تزم خدایا پوس کړی دی او ما اراده وکړه چې دا تپوس جواب ورکم په داسې طریقه باندې چې ټول ملګري ته خبر شي ځکه چې یو مهمه مسله او پوښتنه داسې شوې ده چې د وترو کې په هغه آخري رکعت کې چې خلک دعای قنوت یی چې موږ ورته پښتو کې اللهم انا دا یو آیا اللهم انا یعنی دعای قنوت کچاله نوی زده نو هغه له څه ویل پکار دي اسلامي کتابونه او د فقه کتابونه که راوچت کړلی شي نو هغوی دا یی چې په وترو آخري رکعت کې د سورت پسې او د قرت پسې چې کله الله اکبر تکبیر وویلی شي نو هغې کې دعا ویل چې دا واجب خو بیا دعای قنوت یعنی اللهم ان پکې ویل دا پکې سنت دی دعا واجب نو مطلق دعا اللهم ان بیا پکې سنت کچاله دا نه زده اول خو د زده کېدو کوشش وکړي ځکه چې دا باندې کار نه کیږي چې انسان وایي چې ماله نه زده د دنیا په کار کې خو هیچ چا مونه وایي چې ماله دا کار نه زده ماله دا خبره نه زده په کار دی چې زده کړې کوشش وکړي بیا هم ورله نه زده یا د زده کړې کوشش کې خو مکمل نه زده نو په دغه ټیم کې به دی څه نو مسله دا و چې دی د په دغه ټیم کې دعا ووایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا دعا ووایي یو ځل او که چېرته دا هم ورته نه زده نو بیا د درې واري ووایي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي او که بیا دا هم ورله نه زده نو په آخرۍ کې چې دی قل هو الله احد یی نو په هغې باندې هغه واجب ادا شول خو چې کوم سنت دي هغه سنت مطلب چې پاتې شو نو په دا وجه باندې دعا هغه واجب خو ادا کیږي خو هغه دعای قنوت چونکې سنت تو نو هغه سنت به بیا پاتې کیږي او خیر دی ربنا اغفر لي باندې او یا په ربنا آتنا فی الدنیا حسنه په دې باندې هغه واجب ادا کیږي د ده په وترو کې هغه فرق نه رادرومي خو دومره فرق رادرومي چې هغه سنت په پاتې شي او نور داسې فرق نه راځي چې کوم هغه وتر ادا کیږي نه او یا مطلب چې ادا نه شو